أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. سورة عبسو. ابتدا کی منگویلو سورت کے تیزی ورکی پر تبلیغ باندے آداب ذکر کئی بیا چکم نمانون کی دی آغیلبا زجر ورکی سوچے منون کی دی آغیلبا زیر ورکی. سورت کے دلائل دی پا مسئلہ باندے او سورت کے یو غٹا خبرہ چکمہ ذکر کی گی آغا دی الفرار فیما بینہم دا یو بل نبا تختی دائی تذکرہ باروستو سلور درشم آیات نے شروع کی گی. مخی تذکرہ اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکانو دا مشرانو سرناسو دعوت ولورکاو تبلیغ و تکاو پدے کے آغا صحابی راغے چی آغا پاسترگو باندے معذورو آغا تا پتہ نہ لگے دا چی سوک ناستی سوک ندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طبیعت بانے دا خبرہ گرانو لگے دا چی تہو زما خپل ملگرے نو تلکوٹے صبرو کا او یاداو چی کافرانو دا خبرہ بدوگانا چی منگا تاتویلی نو چی دا غریبانان خلق رازی منگا ستاسر نشو کے ناستے دا غریبانان لری کا دا مختلفو اوقاتو کے مختلفو پیغمبرانو تا ویلے شوی دی. نوح علیہ السلام نے شروع کی نوح علیہ السلام تے ویلے وَتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ستاخو اسپک خلق کمزور خلق تابیداری کئی. ناغاو تم دا ویلے اچھے زی شڑل نشم داغن واخلا پیغمبرانو تا دا ویلے کے دو تردے پورے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہم دا خبر وشوا چی دا لری کا دا غریبانان لری کا منگبرا شو. اللہ رب العزت تو فرمائل فلا تطردهم دی بلری کینا شڑی بینا کودی شڑل نو خبرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شڑی ندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتا نزدی کرلی صفحہ کے جسمرو ٹول دقا غریبانانو داغی دو انتظام ہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نبو. کل بکے لگ کسانو کل زیاد داغی 200 خواہشا پورے کسان پکے وہ سیدل با
هر وخت کې د دین لپاره د دین د هرې تقاضې لپاره به تیار وو. نو د هغې تذکره وشوه. قرآن کریم صداقت هغه هم ذکر کو چې دا خو یو پند دی، تذکره ده، نصیحت ته څوک چې غواړي دا نصیحت تی واخلي. فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأیدی سفره. صداقت د کتاب ذکر کو. وس دې سینا زجر ورکی، تخویف ورکی کافرانو ته. د خپل ځان نه پیژندل، خپل خالق نه پیژندل، لږه دې په دغه یابو سبحانه او الله پیدا کړي د سنې پیدا کړي، بیا به دې مړکې نو بیا به پسې زیخه قبر کې بدیک دی. نو بیا کله چې الله او غواړي نو بیا به دې راپورته کوي. ته چې صدا بار را لګلې نو کار نه دی کړلی، جواب ورکول غواړي هلته کې الله یې نه دی کړی. کلا لما یغزی ما امره. بیا ورپسې د انعاماتو تذکره کوي. څومره انعامات الله رب العزت وایي ما تاسو باندې کړلي. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. اسمان میں ورا ورا ولی، ازمکه میں فصلونه راخېجولي. فصلونو مختلف قسمونه دي، ستاسو د پاره او ستارو د پاره. ای وخت پوری بئی قیامت کیږي و چې قیامت شي د قیامت حال ذکر کوي او بیا د دوه مخونو تذکره وکړي، نیکان او بدان. قتل الانسان ما اکفره. قتل الانسان تبادشی انسان ما اکفره سمره د ناشکری کړلا، پلانت دیشی دا انسان سمره د ناشکری کړلا. کلوی جمله دعائیه دا، جمله خبریه دا. کله جمله انشائیه راضی، کله خبریه راضی. دعائیه شی قتل الانسان و تباہی دا انسان دا پارا تباہ دیشی لعنت تی پدبانے ما اکفرا سمرد ناشکری کرلا. یا قتل الانسان و تباہ شوید انسان ما اکفرا سمرد ناشکری کرلا. من آئی شئین خلقات سشنا اللہ دے پیدا کرلے او دے دے تنگوری سشنا پیدا شئیمانو دا صدا پارا پیدا شئیمانو چا پیدا کرم. من آئی شئین خلقا من نطفتن اللہ ویو دا نطفینا پیدای خلقو اللہ پیدا کرلے دلرا داغی نطفینا فقدرہو انو پاندازہ کرلے دلرا فقدرہو اندازہ کرلے دلرا پا رحم دا مور دا دکی فقدرہو پاندازہ کرلے دلرا خوراک ددو فقدرہو انو پاندازہ کرلے دد پارا دا دنیا اعمال دنیا کی بد سکے نو نیک بے او کا بد بئی نو بیا با آخری انجام دا صحیح فقدرہو نو دا پارا اندازے کرلا دے جنت تبزی او کدے با جہنم تزی. فقدرہو خلقہو پیدا کرلے اللہ دلرا فقدرہو نو پا اندازہ کرے وے. رسول صورت کے براشی فعادلکا برابر کر دے فسواکا فعادلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پا کم صورت کے چا اللہ غختے نو آغا صورت اندر کو برابر کر دے. جسامستا اندامونستا قد و قامتستا فقدرہو عرصے برابر کر لکھا. اللہ رب العزت دے صبح انسان چی گوری نو عام طور بانے روک دیخوا. کلا کلا اللہ رب العزت دا
د خلکو ته خیدا دی یو چې د پکې سترګه نشتی د بل پکې لاس نشتی د بل پکې خپه نشتی د بل پکې یو پکې یو اندام نشته د بل پکې بل اندام نشتی کمزورواله راغله یو اندام وړو کې نو بل غټ ته ګوتو کې ګورې نو ګوتې د چا پکې کمی دی د چا پکې زیاتی دي ابازي الله کوي دا وسی او چې انسان چې ته شکریا ادا کی چې خو په اندامونو روغ کړ خلقون الله پیدا کړل دلرا فقط دنونو پاندازه کړل دلرا ثم السبيل يسرا نو بیا آسان کړل د تعالی ددو ثم السبيل بیا لار یسر و آسان کړی دتا کملار دنیا ته دراتلو لار دتا آسان کړل اللہ رب العزت قادر ذات تے اللہ رب العزت مشکل کشا ذات تے نو ثم السبیل یسرا اللہ رضت آسان کرلا دو دنیا تو درات لو یادانا ثم السبیل یسرا آسان کری دتا لار دو جون طریقے دو پا دنیا کے دے با جون سنگا تیرے ناغ لاری دتا آسانا کرلا پا کم طرف چرابان دے نو دتا آغا آسان اخکاری رسو راضی بیا فاما من آطا واتقا وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا یو سڑے دے تصدیق کر لے ایمان راول لے ندتا اللہ دا توحید لار دا سنت لار دا دین لار دا شریعت لار یو تاسانا کر لہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى التموی اتدبی لار آسانا کر لہا گران لار یو تاسانا کر لہا گران لار صدا دبی دینے لار دا تو آسان اخکاری غلا دا ڈاکہ دا تو آسان اخکاری اغلا پسی دے اور پسی کفر پسی ور پسی دے ناغو تا آسان اخکاری خراب الار دا فسنیسر للعسرا چاچی ایمان راوڑ لے تصدیقی کر لے دا کلمی دا توحید ناغتا نیغ لار دا جنت لار آتا آسان دا جنت تبزی دنیا کے دا دین لاری و تا آسانا کرلا دا نیکی لاری و تا آسانا کرلا اغبل تا تمرا گرانا شوی دا چی دا لاری و تا گرانا دا اغبل و تا آسانا دا بانگ اویلشی حیال الصلاح حیال الفلاح اویلشی نو کم چاہتا چی اللہ دا دین لار آسانا کرلا دا شریعت لاری آسانا کرلا نو اگر آوان شی جماعت تا بعض بگی دا سی جماعت سر خواکی بئی اگر بالکل ماسر ٹیم دے ودری کی دے برامان شی بل تبلار شی من نہ کئی موز و تا گران کاری تم غٹ پیٹے دے ہوئی بعد بگی دا سی چی حالت کہ موز خونہ کئی بدلار چی دینا بدلار و تا اللہ سانا کرنو دش پی روان دینو غلاگانی کئی نو ڈاکی کئی کلپ دروازے میں آتے ہو کلپ دیوال بانی ورخی جاو کلسکی غلاگ کئی ڈاکا کئی دا سانا دا بعض خلق داسی چی روان دی پلا کی چانا چیپونا وئی دا شیوت آسان شیل پس طریقی مائی دے لگیا دے دا دنیا را ٹولئی خواہ گران کار دے اغدت آسان شیل نو بیا چے کم گران زید خراب زید نو آغیر تبو تلا لم لا رسانا کی زا جہنم تزخا جہنم تبی اللہ بھی دنیا کی ہم دغه لار خو کړو جو په دغه باندې لار باندې روان نو اخی انتها به جهنمی بیا دین آسان دے ثم السبیل یسرا بیا لار د دین د توحید د الله د آسان کړل لار د گزران د ژوند ثم ماته دانا جیدے دا خیالو کی چیز با ہمیشہ ہم پر دنیا کی ہمیشہ وہ سیگم نا سما ماتونو بیا بالا ملکی در را فاق برہونو قبر تیوے بیا رسی فاق برہونو بقبر کی بے داخل کی قبر کی بیگ دی
عام طور باندې داسې ده چې خلک دا د انسان اعزاز او اکرام دی په دې باندې چې قبر کې خخ کا قبر کې دې خخ کړي شي دفن کړي شي کله چې دې مړ شي خلک ول عام طور باندې نوی جامې راوالي نوی کپڑا ول راوالي کپن ول نه راواخلي هغه دي تاو کی خوشبو پیو لګي غسل ول ورکی او بیا په احساس او اکرام باندې واغلی جنازه ولو کی او بیا لاړ شي په احساس او اکرام باندې دفن کی دانه چې دلته یو خر مرشو سپه مرشو دا چې خلکو سپه نه ونی او راځي خو گزار کا نه دې نه کې دا انسان یو احساس او اکرام دی ثم ماتون بیا مړ کې دلرا فخبرون خبر ته ورسي ثم اذا شان شرانو کله چې بیا الله وانی نو بیا برا پورته کې دلرا اے قبر نه بیا را پورته کې نو چې قبر نه را پورته کولای کیږي حساب کتاب وکولای کیږي نو مخ نه داخل ځان تیارول غواړي ناغه سماماتو بیا چې مړ کې دلرا فخبرون د بل عالم تورسي ابل عالم تو عالم برزخ وته وي کله وته سو قبر وته وي یو د دنیا دا قبر ده دا چاته نصیب شي او چاته نصیب نشي او یو برزخ ده برزخ د هر چا د پاره ده کاوه ده په دې قبر کې خخ کړي شو هم په برزخ کې ده کله خخ نه کړي شو د مرغان او خورون هم د برزخ ته تل کله نور درندگانو خړل نو هم د لاړ مرګ سرا د لاړ برزخ ته هغه بل عالم ته لاړ درې عالم دي یو عالم د دنیا ده یو عالم د برزخ ده یو عالم د آخرتي درې عالم دي کله چې د مړ شو نو د بل عالم ته منتقل شو یہ ختمی گی نا اذا ختم شو مر شو ختم شو نا ختم نہ دے دے پپل عالم کی دے دے بئی دے کنیک دے نو دلا نعمتون ور کولے کی گیا او کدے بد دے نو دلا سزاگانی ور کولے کی سمجھ چې الله خوغه امر دلا و سزاگانی ور کوي بیا یو خراشي بیا به راپورته کی مخکې مې اوسه کی مونږ ویلو کله چې دلا سزاګانی ورکول کیږي نو کله چې بیا قیامت کیږي قیامت شي دا دنیا بوران شي نو بعض علماء لیکلي چې بیا به ټول خلقونه څومره چې کافر دي که مسلمانان دي ګناګار دي هغه نه به د قبر عذاب ته لري کړی شي سلويخ کاله پورې بداداسي سلويخ کاله به هیڅ نه عذاب به نه بعض لیکلي بعض وینا د قیامت هغه سختی زیاته ده د هغه وجنه د چې کله را پاسول شي نو د بو امام باتنا من مرقدین ازا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اچھا موږ را پاسول د خپل خواب غانا د خپل آرام غانا آرام د دې سینه موږ چار را پاسول نو د قیامت د هول نه کوي د وجنه د خبره کوي چې او د قبر هغه عذاب کوي سزا بنو دلته کې د قیامت د عذاب چې دا سخت چې دا ډېر زیات ده ثم ماتو فاخبر نبیا ملکی بدل نا فاخبره نو قبر ته ورسی قبر کې بیگ دی ثم اذا شان شرن کله چې بیا الله وانی راپورته کوي کلا لما یغزی ما امر کلا چری داسې نه ده هرگز هم دې سړی لما یغزی ما امر نه د پوره کړی دی خلکو دې انسان نه د پوره کړی هغه څه چې کوم الله حکم کړو کلا لما یغزی ما امر خبره دا سینه دا چې څنګه چې خلکو خیال لې خلک دا وایي چې د مړ شو لا خلاص شو خبره الله وایي نه خلاص نه ده دغه سینه دا کوم چې دی وایي مخکې بیا راپورته کېدل بیا حساب کتاب کول
دسره به حساب کتاب کول کیږي د چې څومره سکړلې داغه حساب کتاب ورکړي دربا داغه بدل ورکول کیږي چا که خکړی نو خاو که چا بد کړي نو بد ثم اذا شان شرع نو کله چې بیا الله واړي نو بیا برا پورته کی کله لما یغزی ما امر چره دا سره د پکار انکار نه د پکار مخکې ویل قتل الانسان ما اکفر انکار نه د پکار لما یغزی ما امر تروسه پوری نه ده پورا کړي دې سړی دی انسان ما امر او هغه چې حکم کړل د تعالی الله چې د کوم حکم کړل نو هغه حکم نه ده پورا کړي حکم نه پورا نشو یو پورا کېدلی یو حق ادا کولی حق ادا کول چې نه غوډیر ګران دي عقل ادا کی د کم یو نعمت حق بتا ادا کې نشي ادا کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم بندگی کوي د الله دا سه کوي چې ما او تاسو کولای آشان لیکن الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وای یا الله ما عبدناک حق عبادتک یا الله موږ استا هغه عبادت ماونه که څنګه چې ستا د عبادت حق لا اسنی سنان علیک الا کما اسنیت علی نفسک یا الله ما استا هغه سنان د ویلی ستا هغه تعریفات مینه دی بیان کړي څنګه چې ستا د تعریفات حق څنګه چې تا ځان لکم صفاتونه ویل استا هغه دي صفاتونه دي بس کلا لما یقضی ما امره دې بدغه پوره دي عبس وتولى خپشو او مخی واړو نو ویلو کنه ویلو عبس وتولى خپشو او مخی واړو ان جاء العما کل چراغ اولون صحابی وما يدريك لعله يزكى او لازم نه دا پته وما يدريك او خبر تعالی څه خبر درکې چې شاید هغه پاک شي او یذکروا یا هغه پن واغلی فتن فاو ذکرانو پن بور کی هغه فائدہ بور کی هغه لپن اما من استغنا بهر حال هغه سوچ هغه ځان بے پروا کوي فانت له تصدان ته هغه پس لګیدل ته فانت له تصدا نو ته هغه ته ور مخکی کیږي وما عليك الله يزكى وتاباني لازم نه دي چې هغه ولې پاک نشو واما من جاء يسعى هر هغه سوچ هغه راضی تا ته یسا چې منډي وي او یخشا یریږي د الله نه فانتانو تلها نو آیات داغه غفلت کې داغه ځان بے پروا کې کلا دا سن د پګاری نا تذکرہ یقین دا قران کریم سورتنا دا خو پند فمن شاء ذکر نو سوچ غواړي نو ادخل پن فی صحف مکرمه فاغ صحیفو مکرمو کې مرفوعاتن فاغ صحیفو عزت مندو کې مرفوعاتن چوچتی دی مطهرہ پاکی دی بیاي دی سفرتن فلاسنو د ملائکو کی دی کرام بررا اغا ملائک چاغه نیکان دی بررا عزت مند یو نیکان دی قتل الانسان ما اکفر تبعید د انسان لپاره سمرا د ناشکری کړلا سمرا ما اکفر سمرا د ناشکری کړلا کفر کړل وي من ای شین خلق د سشنه د پیدا کړل الله من نطفه د نطفه خلقو پیدا کړی دلرا فقط درونو په انداز کړل دلرا ثم السبيل يسرن بیا آسان کړل د لار ددو ثم ماتونو بیا په ملکې دلرا فاخبرونو خبر ته برسي ثم اذا شان شرن کړي بیا الله غواړي را پورته کوي بدلرا کلا لما يغزي ما امر چردم یقینا نه پورا کړی دی انسان هغه سوچ دی انسان د الله کوم حکم کړل الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي